الحمدلله چې نن حافظ عاصم منیر صاحب هندوستان له جواب ورکل او د هغې هغه ناپاک عزایم هغه ناکام کل. ټول قوم په یو پیج باندې، ټول سیاسي مذهبي جماعتونه په یو پیج باندې شول او خپل هغه فوج پاکستان په بیک باندې ودرېدل او نن چې دی هغې له دا جواب ورکل چې الحمدلله پاکستان ناقابل تسخیر یو مضبوط قوت دی. هر یو باطل، هر یو ملک دشمن قوت چې هغه پاکستان ته په بد نظر باندې ګوري، نو د پاکستانی قوم او ټول سیاسي مذهبي ګوندونه دا د ملک د دفاع لپاره یو اواز دی. څنګه دا شاته د هندوستان هغه عزایم ناکام کړی شول، موږ دا عزم نن په دې 14 اگست 2025 د یوم آزادۍ په مناسبت باندې هم کوو چې انشاءاللہ اپنی جان دے دیں گے لیکن پاکستان کا تحفظ کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اصل کې خبره دا ده چې لکه نن سبا د سوشل میډیا دور دی. زه به دا وایم چې په دې سوشل میډیا باندې نن سبا چې کم یو مغربي یلغار او بیا د فحاشۍ او د اوریانۍ یو منصوبه په تحت باندې زموږ د نوجوان نسل هغه ګمراهۍ طرف ته او بګاړ طرف ته روان کړی دی، نو دا هغه مغربي یو سیلاب دی چې چا سازش دا دی چې موږ د پاکستان نوجوان نسل نه هغه دینی حمیت، هغه غیرت، هغه موږ دینه وباسو. نو الحمدلله زه به بیا هم دا وایم چې کله هم یو سخت وخت په ملک باندې په پاکستان باندې راغلی، ټول قوم یو موټی شوی دی، خو اوس چې کله عالمي یلغار او دې قوتونو دومره لوی سازشونه هغه روان په دې ملک کې، نو هغې لپاره اول ضرورت دا دی چې داسې یو مضبوط آواز پکار دی چې هغه د قوم اصلاح وکړي. نو الحمدلله زموږ قائد محترم نن د نوجوان نسل هغه اصلاح کوي لګیا دی. تاسو وکتل چې په دې 13 ورځو کې اسلام آباد کې جماعت چې دی هغه شهید کړی شو، پشپش پکې جماعت شهید هم کړی شول چې هغه وړاندې رالل. خو چې کله حکومتونه خپل کردار او خپل ذمہداري ترسره کوي نه، نو هلته چونکې داسې موقع باندې موږ لپاره هغه شرعي طور باندې اسلامي طور باندې خو هدایت دا دی چې په مشکل کې په پریشانۍ کې د خپل رور بکار راشه. نن ضرورت د دغې خبرې دی چې دا کم متاثره علاقې دي، د دې په آس پاس کې څومره کلی آباد دي، ډسټرکټس موجود دي چې دغه علاقې خلک، نوجوانان، مشران هغه دې راوځي او نن هغه علاقو ته خپل ځان ورسوي. او زه دا وایم چې زموږ جمعیت علماء اسلام انصار الاسلام قائد صاحب اعلان وکړو چې انصار الاسلام دې لاړ شي، ریسکیو دې وکړي او زموږ ورکرز چې کوم دي هغه دې په هغه علاقو کې، نو الحمدلله د هغه کاټلنګ نه، د مردان نه، چارسدې نه، نوخار نه، پېښور نه زموږ هغه ټیمونه لاړل او هلته چې کوم دی په خپله ریسکیو کوي لګیا دي. ما وختي کتل چې بونیر نه خبر چلېدو چې دلته زنانه په کثیر تعداد کې جام شهادت نوش کړل دغه سیلاب کې. نن هلته د هغې کفن لپاره، دفن لپاره، نن د هغې چې کوم دی د هغه غسل لپاره زنانو ضرورت دی چې زنانه هلته باپرده خپل ځان ورسوي او په هغې کې چې کوم د هغې خپل یو کردار زنانو په بابت کې ادا کولی شي چې هلته هغه د ادا کړي. او دا سخت وخت راغلی دی، ازمایش امتحان یو ګړی ده. موږ ټول قوم هغه متاثرینو سره په دې غم کې شریک یو وسه ولاړ یو او ضرورت دغې خبره دی چې موږ هلته ځان ورسوو او خپل خدمات هغې لپاره موږ پیش کړو.